د اذان جواب به په کومه طریقه باندې ورکوي او د دې څه فضیلت دی؟ یعنی څوک چې د اذان جواب ورکوي نو د دې بنده دپاره نبی علیه السلام مبارک د کومې خوشخبرۍ او د کومې خوشحالۍ اعلان کړی یوه. دویمه دا ده چې د اذان نه پس هغه کومه دعا ده چې ډیره مختصر ده خو چې یو بندې ووایي نو نبی علیه السلام مبارک د دغه بنده دپاره د قیامت په ورځ د خپل شفاعت اعلان کړی چې زه به دې بنده له څه کومه شفاعت به کوم. نو راځئ چې دا بهترین عمل را سره څه کوي جي وپیژنئ. ګوره چې د ټولو نه اول د اذان جواب ورکول دي. د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام وفرمیل چې کله مؤذن ووایي چې الله اکبر الله اکبر نو تاسو ورته په جواب کې الله اکبر الله اکبر ووایي. صحیح شوله؟ چې کله هغه اشهد الله اله الا الله وایي تاسو ورته په جواب کې اشهد الله اله الا الله ووایي. چې کله هغه اشهد ان محمد رسول الله وایي نو تاسو ځان سره مؤذن ته په جواب کې اشهد ان محمد رسول الله ووایي. چې کله هغه حی علی الصلاة وایي نو تاسو ورته لا حول ولا قوة الا بالله وایي. چې حی علی الفلاح وایي نو تاسو ورته په جواب کې لا حول ولا قوة الا بالله وایي. بیا چې الله اکبر الله اکبر وایي نو دغه جواب ورلتم ورکوه. بیا چې لا اله الا الله وایي نو په لا اله الا الله سره ته جواب ورکو. حدیث کې راځي من قلبه، کله چې د زړه د اخلاص نه یو بنده دا جواب مؤذن ته ورکي کنه نو دخل الجنه، نو دا بنده به الله چرته داخل کی جنت ته به داخل کی. ګوره دا اعلان نبی علیہ السلام کړي او قرآن په دې گواه دی چې نبی علیہ السلام مبارک کوم خبره په خوله مبارک روباسي نو دا د ځان نه خبره نه د الله تر طرفه ورته وحی کیږي. گویا کې الله دا اعلان وکړو د نبی علیہ السلام په واسطه دی بندگانو ته یو انعام ورکو چې آسان عمل دی خو په دې باندې مزه جنت ته سکوما داخلو منو په کار د چې منګ او تاسو دا عمل خپل کو. اوس د ار یو اذان جواب به ورکې خدا د خطبې نه مخکې د جمعې په ورځ چې د خطبې نه مخکې کوم اذان ویل شي نو د دې جواب به نه ورکې، دا اذان به خاموشۍ سره اوري. که په زړه کې جواب ورکې خیر دی خو په خوله باندې به جواب نه ورکې ژبه به پې نه خوځي. صحیح شوله؟ دغه شان که یو کس په باتروم کې دی غسل کوي په غسل خانه کې دی د اودسماتي حالت کې دی نو مؤذن ته به دی جواب چې کم دی نه ورکوي، د اذان په ژبې سره به جواب نه ورکوي. دغه شان که ته اودس کې او که بې اودسې که د جنابت په حالت کې او که نه نو هر حالت کې ته مؤذن ته د اذان جواب ورکولی شي خو چې غسل خانه یا باتروم کې نه د اودسماتي حالت کې نه او بې پردې نه. صحیح شوله که نه؟ نو که د جنابت حالت کې مې او که د بې اودسۍ حالت کې مې نو مؤذن له د اذان جواب ورکولی شي، په دې باندې اجر ملاویږي. په دې مسله به تاسو پوه شوي. اوس د اذان نه پس هغه دعا کومه ده چې نبی علیه السلام ورله د شفاعت اعلان کوي نو د حضرت جابر رضی الله عنه نه مرفوع روایت دی، حدیث مبارک کې راځي. نبی علیه السلام وفرمیل چې کله مؤذن اذان ختم کړي او څوک دا دعا ووایي. صحیح شوله؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. د بخاری په روایت کې د دیزی پور راغلی خو وعدته. صحیح شوله؟ او د بیهقي په روایت کې ورپسې انک لا تخلف الميعاد راغلی نو دا ورپسې ووایا. نو نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي؟ حلت له شفاعتي یوم القیامه، د قیامت په ورځ د دې بنده دپاره زما شفاعت څه شو جي ثابت شو. ګوره نبی علیہ السلام مبارک د دې بنده دپاره څه کوي؟ د شفاعت اعلان کوي. تاسو ووایئ چې په دې باندې څومره ټیم لګي او څومره سټیم نه پې خرج کیږي او د قیامت هغه سخته ورځ چې نفسي نفسي صدا وي او څونه عجیبه حالت وي هېڅ به په کار نه راځي. نبی علیه السلام به په هغه سخته ورځ به زه په کار راځم خو ته دا وړوکې غوندې عمل څه که دا تخپل که. نو په کاره چې موږ یې په خپل خپل کو او نور امت ته ورسو چې هغوی پې عمل کوي نو زموږ دپاره به هم د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین. ډک رکعتونه کم کم دی او تش رکعتونه کم کم دي. امام سره جمع کې شامل شي یو رکعت تلی څنګه به کې، دو تلی څنګه به کې، څلور رکعت فرضو کې درې تلی څنګه به کې، ماښام فرضو کې دو رکعت تلی څنګه به کې، وترو کې یو رکعت دو رکعت تلی څنګه به کې، درې واړه تلی څنګه به کې. ټیک شوله؟ او د ډک او د تش رکعتونو څه تفصیل دی دې نننۍ ویډیو کې به د مانځه پوره نقشه دا به تاسو هغه نقشه چې کوم دی بیان شي. نو ګوره په دې باندې اول ځان پوی کا چې ډک رکعتونه کم دی او تش کم دی او ډک وای څه ته او تش څه ته وای. نو ډک رکعت دقې ته وای چې ته پکې د الحمد شروع کې ولدوالین امین نه پس پکې قل هو صورت وي یا پکې بل وي، دا ډک رکعت شو. تش هغې ته وای چې ته په ولدوالین امین باندې ښکته شي صورت پکې ونه دې ته تش رکعت وای. اوس راشه په دې ټول مونځ کې ډک کم دی او تش کم دی. نو ګوره دا ځان څه ذهن کې پخه یاد واچولی یو سمپل طریقه راته ښیم په دې بس تاسو ټوله مسله حل شي.
نفل دی او که سنت دی، که دو دی او که سلور دی دا ټول ډک دی، په دې کې تش نشته. په نفلو په سنتو کې تش نشته، که دو دی او که سلور دی، که د هر ټیم د مونځ سره نفل کې یا سنت کې دا به ټول ډکی. بس دا مسله ختمه شوه. وتر چې کوم دي 3 رکعات دي 3 ورنه ډک دي. اوس فرض ته راشه. فرضو کې چې کوم 2 رکعات دي، لکه د سحر 2 رکعات فرض یا د جمعې د مونځ 2 رکعات فرض، دا دوانه ډک دي. فرض چې کوم 4 رکعات دي، لکه د غرمې د مازیګرې د ماسخوتنې، دا 4 وانو رکعاتو کې لومبني 2 ډک دي او رستنی 2 پکې سری، دا پکې تشتي. بس دا مسله خو ختمه شوه. فرض چې کوم 3 رکعات دي، لکه د ماښام، نو په دې کې لومبني 2 رکعات ډک دي او رسته 1 رکعات پکې څه دی، دا پکې تشته. نو ګوره د ډکو د تشو چې کومه مسله ده که نه، بس دا خو مې تاسو له ډېر سمپل طریقې سره حل کړه. اوس راشه چې امام سره تانه شامل شو رکعتونه تیری، د دې څه تفصیل دی دا به څنګه کې. نو ګوره که د سحر 2 رکعات فرض دی او که د جمعې د مونځ 2 رکعات فرض دی، نو که 1 رکعات د نه تللی خو بس سمپل طریقه ده چې پاسې د سبحان نه به شروع کړې. ښه بعضې خلک الحمد نه شروع کوي، که تا نه 1 رکعات تللی، که 2 که 3 که 4 چې ته پاسې د سبحان نه به شروع کړې. ولا اله غیرک پورې مونځ دی، اعوذ بالله بسم الله ده، پوره الحمد ولدوالین امین نه پس صورت دی، قل هو ده یا بل صورت. او چې راشي سجدې له بس په قاعده به کېنې سلام به وګرځي. او که د سحر د 2 فرضو یا د جمعې د 2 فرضو د نه 2 رکعات تلي، نو څنګه به راګرځي؟ نو څنګه چې ځان له 2 رکعاته د ساري فرض مونځ کې ځان له 2 رکعاته، نو دقه شان چې امام هم سلام وګرځي، بس 2 رکعاته به راوګرځي. سمپل طریقې ردې کې څه نشته. 4 رکعاته فرض مونځ دی، لکه د غرمې د مازیګرې د ماسخوتنې، په دې کې 1 رکعات لاړی، نو چې دا څنګه مې ته سحر دی کې بیان کو، دقه طریقې ده. که 2 رکعاته لاړم، دا څنګه چې مې ته سحر دی کې بیان کړه، بس دقه طریقې ده. که 3 رکعاته لاړه، نو ګوره دا طریقه اوس لږه مشکله ده او په دې کې ډېر خلک غلطیږي چې یاره زه به ډک مخکې کوم که تش به مخکې کوم، او څه طریقې څه به کوم. نو ګوره چې 4 رکعاته فرض مونځ کې 3 رکعاته تلي، 1 دی رالاندې کړی، نو 1 تش خو تا د امام سره وکړو، 3 رکعاته تلي یعنې 2 ډک تلي، 1 تش تللی. نو اوس چې څنګه امام سلام وګرځوي، ته پاسې د سبحان نه به شروع وکړي. ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله، پوره الحمد بو ولدوالین امین نه پس په صورت وي، دا رکعات تا به ډک کې. ټیک شوله. څنګه چې ځان له مونځ کې ډک مخکې دی او تش وروسته دی، نو دغه شان دې کې به ته اول ډک وکړي. دا به ډک وکړي چې څنګه رکوع او دویمې سجدې نه راپاسې که نه، نو دلته به په وړه قاعده باندې کښېنې. ګوره دا یاد ساته ښه، 3 رکعاته تلي او دې کې دا ته راګرځې، نو دلته په اول رکعت به ته کښېنې، وړه قاعده به وکړي په عبدهو رسولو چې پاسې بسم الله. بعضې خلک ډایرکټ د الحمد نه شروع کړي، ډایرکټ الحمد نه بسم الله به ووایي. دلته سنت ګورې پاتې کېږي بسم الله الرحمن الرحیم، پوره الحمد ولدوالین امین نه پس بې صورت. نو ګوره دام ډک شو. نو 3 رکعاته تلي و که نه، او ته راګرځې، نو دا لومبي 2 به ډک کې، خو د دې 2 ډکو په منځ کې ګورې څه ده، قاعده ده. ټیک شوله. اوس چې څنګه 2 رکعت د وکړو سجدې ته را، نو چې 2مې سجدې نه راوچت شو، نو اوس به ډایرکټ پاسې. نو تش رکعت خو د یو د امام سره کړو، یو به دلته تش وکړې، بس په قاعده چې کښېنې سلام به وګرځې. سمپل طریقه ده، څه پکې نشته. اوس چې کوم د ماښام 3 رکعاته فرض دي، نو ګوره په دې کې چې 2 رکعاته تلي، د دې طریقه بیا لږه جدا ده دا نورو کې چې 2 رکعاته تلي، خو بس 2 به راوګرځې، قاعده پکې منځ کې نشته. د ماښامې چې 2 رکعاته فرض تلي، نو د دې د 2 رکعاتو فرضو په منځ کې ګورې وړه قاعده ده چې پاسې د سبحان نه دې شروع وکړه، الحمد پوره ووایې، ولدوالین امین او بې صورت. نو چې بیا څنګه راشي 2مې سجدې نه راپاسې، نو دلته به ګورې ته وړه قاعده کې. دا یاد ساته، وړه قاعده په عبدهو به پاسې او بیا به د الحمد نه شروع کړي، هغې کې به ولدوالین امین نه پس صورت وي، چې راشي 2مې سجدې نه پس په قاعده کې نه سلام به وګرځي. که د ماښامې 3 رکعاته فرض تلي، 3 رکعاته، نو 3 رکعاته فرض به هم داسې راګرځي چې امام سلام وګرځي، لکه څنګه چې د ماښامې مونځ ته ځان لکې 3 رکعاته فرض چې څه طریقې څه کړو، لومبني 2 ډکه او په 2م رکعت کې نه چې پاسې وروستی 1 تش، بس دغه سمپل طریقې ده. اوس دا خو د ماښام هغه شو. 3 رکعته وتر دي، د امام سره په جمع کې شامل شي، لکه په رمضان المبارک کې، نو دې کې به څنګه طریقه، نو که 1 رکعت تلي، خو حقسې به راواړی، به ډک رکعت به راواړی. ټیک شوله. که 2 رکعته تلي، نو ګوره دلته به هم د ماښامې چې د نه څنګه 2 رکعته تلي او په منځ کې پکې وړه قاعده ده، 2 ډک تلي که نه، او منځ کې پکې وړه قاعده ده، نو په دې کې به منځ کې وړه قاعده وکړي چې پاسې هغه بل به هم ډک وکړي، او بس سلام به اخري قاعده باندې وګرځي، بس 2 رکعاته وشو. اوس که تا نه 3 رکعاته وتر تلي دي، نو 3 رکعاته وتر به هم داسې راګرځي لکه ځان له چې څنګه ته 3 رکعاته وتر کې، بس امام سلام وګرځي، اقصې به راوګرځي، 3 واړه به ډک وکړي، اخري کې به اللهمین نه ووایي. خو ګوره وترو کې دلته یو اهمه مسله پاتې شوه، هغه دا ده چې په وترو کې ته په اخري رکعت کې د امام سره شامل شوې،
او رکات دې رالاندې کو خو څنګه دې رالاندې کو نو ګوره که د امام سره په قرات کې شامل شولې خو بیا ټیک دغه اللهم انا د پاره غوګونو لګوتې ویسي اللهم انا هغه ورسره تاره واړوله خو که ته په داسې ټایم کې رالې چې دوی قنوت د اللهم انا امام ختمه کړله او چې څنګه رکوع لاړې نو ته ورسره شامل شولې نو دریم رکعت خو د وترو رواړو کنه خو 2 رکعت تیلی خو دلته کم نو دغه کمې راغې دلته تانه لومین نه پاتې شو کنه اخو امام ویل خو تا خو نه ویله خو رکعت د دریم را لاندې کو روا دیړو نو ګوره دلته به تا لومین نه په کم ټیم کې وې تانه خو تیلی 2 رکعت دي او لومین نه خو د دریم رکعت په دریم رکعت کې د رکوع نه مخکې دا تانه تیلی 2 رکعت دي دریم رواړو نو ګوره دلته ګوره ډیره هم پوینټ دی دلته به تا لومین نه په کم ځای کې وې نو دلته په تا لومین نه نشته پتا باندې دلته اللهم انا نشته دوی قنوت پتا باندې نشته بس د امام سره تا دریم رکعت را لاندې کو لکه چې تا اللهم انا را لاندې کړه بس دلته به دوی قنوت ویلو تاجت نشته بس چې پاسي 2 رکعت به اقصیو کې لکه ما خام 2 رکعت چې د تلی منس کې وپکې وړه دو کې دوانه بډکو کې دا طریقه شو بعضی کسان دلته به دا تاسو کې چیرې امام پسې شاته من قرات کو کنه بکو نو ګوره ک جهري منځونه دي امام پکې ښکارا منځوي قرات کوي نو او ک پټ منځونه دي امام پسې وشاته ته الحمد او سورت دا بنوي الحمد او سورت کخکارا منځونه دي او کپټ منځونه دي په امام پسې بشاته دلانه کده سر نه شامل شو امام خاموش ته ولا اله غیر پوری بمنځتوي او امام اعوذ بالله بسم الله پوری وغینه پس هغه قرات شروع کوي نو امام پسې بشاته ته صرف الحمد او دغه شان چې کوم دی صورت دا بنوي باقی ټول امام سره الله اکبر پاسېدل کې ناستلو کې الله اکبر لومبنه الله اکبر خو فرض دی ابوي او دغه شان به چې کوم دی نو تسبیحات د رکوع د سجدي اتحیه اللهم انا دا ټول به نور د امام سره وي خو قرات په امام پسې شاته نه به الحمد وي او نه به صورت وي نو زما محترم ورونو دا ویډیو اگر کله وګد شو خو ډیرو مرګرو ته پوسونه کړي د ډکو د تشو رکعاتونو تفصیل او چې موږ نه امام سره رکعاتونه تلی نو د هغې بقیه به موږ راګرځو څنګه نو برای کرم دا به په خپله واورئ او که تاسو تصدی تاسو وایئ چې دا خو سمپل مسلې دي مړه موږ ته یادې دي نو ډېر ملګري داسې دي ما سره ډېرو تکړه نوجوانانو رابطې وکړئ چې هغوی په دې باندې پوه نه دي نو لحاظه تاسو شیر کوئ ولې که چاته زده نه ستاسو د وجې خو به ورته اجر ورسي مسلې زده کړه چې مونځ کوي او په هغه مسله هغه غلطه و ټیکې کړه نو چې کومې پورې دې مونځونه کوي او ستا د وجې نه د مسله زده کړې نو په هغې کې به ورسره ستا هغه ثواب کې به الله کمی نه راولي او تعالی به هم پې الله اجر درکوي چېرته هم چې الله مو ښه ساته وصلی الله علی النبي الامین